پولیس والا او اے سی صاحب د دې ځای نه د خلکو نه کارډونه ووړل. دا چیکنګا کوي معراج سید باچا، هغه ته کارډونه میلاو شو، هغه راغی په دې اډه کې کارډونه تقسیمولو او د دکاندار نه مې پیسې اخیستې. داسې د رکشو نه 100 روپۍ اخیستل دا یو قانوني جرم دی. لږ صبر وکئ، الیکشن به وشي، کال پاتې دی، که تاسو وګاټه نو بیا به جیبونو ته تیار یې وښی به چې تاسو خو په حیا او په عزت پوه نه شوه. زما نوم خان فراز دی، زه د دې تولانده اوسېدونکی یم. په 1980 کې دې بازار ته راغلی شوې اډې ته. په شوه اډه کې مې دا 40 سال پوره شو. چې کله صدر یم نو دکان نه، چې کله صدر نه یم بیا زما دکاني، بیا زه ځان له خپل کاروبار کوم. پولیس والا او اے سی صاحب د دې ځای نه د خلکو نه کارډونه ووړل. دا چیکنګا کوي نو سړي بیا پخوا بوتله نو اوس سړي نه بوځي، کارډ ته والي. بیا ورپسې پولیس والا راشي خلکو ته اطلاع وکړي چې بعید اے سی ځای ته راځئ، یا تاڼې ته بوځي، د تاڼې نه غونډ راولي، اے سی جرمانې ولګي او خپله هغه پارچه خلکو له ورکړي. دکاندارانو دا چا دلته بسونو یو صدر دی، هغه پولیس ته ووایي چې تاسو د کسابانو له خپل کارډ ورکئ. د دې ځای نه دا کسان لړه د هغې د اپوزیشن کسان به څه نوم دی معراج سید باچا، هغه ته کارډونه میلاو شو، هغه راغی په دې اډه کې کارډونه تقسیمولو او د دکاندار نه مې پیسې اخیستې. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډیرو خوږو درنو ملګرو، د کابینټ ممبرانو، زه ستاسو ډیره شکریه ادا کوم چې تاسو کله هم غلط خبر اورېدلی دی نو په هغې هم دستی کې ایکشن اخیستی دی او افسرانو ته یو ته بل ته خبره رسولې ده. دا پرونی واقعه دا یو ډیره سنګین جرم دی، د بد اخلاقۍ یو حد دی. لکه د پولیس نه کارډ راوړل په دې سوچ چې دا زه خپل دکاندار له ورکوم او بیا په ځای د هغې د دکاندار نه پیسې غوښتل، دا یو ډیر بد اخلاقي ده، یو ډیر لوی جرم دی. تنظیمونو مقصد پیسه نه، تنظیم نوم دار چې دی به ټول عمر خدمت کوي، خو دی به وال نه کوي، دی به د چا جیب ته نه ګوري، دی به د چا لاس ته نه ګوري، بلکې خدمت به کوي د خدای د مخلوق. دا تنظیمونو بنیاد په دې ایښی شوی دی چې دا خدمت خلق. مونږ دلته یو کال تقریبا پوره کېدو واله دی، په 25 جنوري باندې. په دې یو کال کې زه وایم که زما په یو ملګري باندې معمولي غونته د چا څه شکي نو پکار داري چې برملا ووایي چې د ما سره دا چل کړی دی. دا کال الله تعالی په خیر خیریت باندې تیر کړ. د پیسو د والو غرضیان زما په ملګرو کې یو هم نشته، بلکې ما په خپله زندګۍ کې چې کوم مخکې 30 سال په دې بازار کې تیر کړي دي په دې لبو کې، نو ما داسې کابینه نه لیدلې. زما دا ړومبی ځل دی. هغه زما نه ټول مشرانو، زه پکې کشر وم، اوس دا پیره زه مشر یم او دا ټول کشران دي. خو شی بلکل بدل دی چې موږ د څه څیز نومالو، زموږ ملګري به لاول جیب ته لاس کوي، بیا به نوره خبره کوي، خپلې پیسې لګوي، ایماندارۍ سره لګوي، ایماندارۍ سره خپل کار کوي. خو لکه په دې منځ کې زموږ د بدنامولو لپاره بلا کوششونه کیږي، وشو شروع دي، خو الله موږ بچ کوي. دا پرونی څیز دا به م وایي چې یاره صدر صاحب په کارډ باندې 1000 روپۍ غواړي، ځکه چې صدر صاحب خو د بلا خلکو نوم دی، یوازې زما نوم نه دی. خو زموږ یو ملګري چې هغه یو دیانتداره، یو ایمانداره دکاندار دی، هغه د کارډ اخیستو نه انکار وکړ چې بھائی زه کارډ نه علمه. د دې بازار چې څوک صدر دی، چا ووټ اخیستی دی، هغه نه به زه خپل کارډ مطالبه کوم، هغه به ماله خپل کارډ راوړي، بل چا سره زما څه کار نشته. دا بالکل د ایماندارۍ هغه جز دی چې په ده کې ایمان دی. نو ده خپله خبره وکړه چې بھائی زه نه علمه. زمونږ نور 2 یا 3 ملګري داسې دي چې هغه سادهګان دي، دا به ووایم سادهګان دي، سادهګانه. د هغې نه د 2 کسانو نه 1000 روپۍ اخیستې دي، 1500 روپۍ یو کارډ، 1500 بل.
هغه شوی روډ باندې د سلیم سویټ والا نه 500 روپۍ اخیستي دي. معراج سید باچا ګرځي کارډونه په لاس کې نیولي دي او هر دکاندار ته وایي بھائی تاله صدر صاحب کارډ راوړه ستا په ځای یې پیسې ورکړې ته ماله پیسې راکړه. هغې غریبانانو وله ورکړې هغې خو وایي ډېر شا وایي بس کارډ یې خپل واغست او پیسې ورکړې. حالانکې خبره دغه نه ده. په کارډونو باندې هغې خپله روزنامچه کړې ده بیا کارډونه پراته دي چې هره ذریعه استعمال کړې ده هغه ایسای نه کارډونه وصول کړي دي او هغه کارډونه دلته بیا په دې دکاندارانو خرڅ کړي دي. دا دکانداران په کارډ باندې نه خلاصېږي دا ایسی کارډ وړي دي او هغه پې خپله پرچه په دغه باندې کړې ده په محرر په روزنامچه کې د هغې دغه به د ګل پر ورځي چې د چا نه پیسې اخیستې شوي دي هغې سره مونږ ځو که د چا نه نه دي اخیستې شوي هغې سره مونږ ځو. خو دکانداران له پکار دي چې تر څو پورې زمونږ د کیبینټ دا دی 20 پیرې ولیدو چې کله حل پوچتو دی خپل کسان ولیدو بیا ورسره مونږ خپل کسان مخامخ کړي 100 پیرې چې زمونږ ملګري درپسې درشي یا پولیس درپسې درشي نو یو ځای به تحصیل ته ځو که تاسو جرمانه کوي ایسي باب زمونږ په مخ کې جرمانه کوي زمونږ نه چې څه کیدی شي منت سنت مونږ کوو او چې چا سره نه څوک کمزوري د هغه په ځای پیسې مونږ خپلې ورکوو. دا نه چې هغه ته مونږ وایو بای ته مونږ له پیسې راکړه دا مونږ سره چې پیسې دي دا زمونږ د دې ملګرو پیسې دي مونږ د کوره نه راوړي مونږ ول ځمکه نه خرڅه کړي بل څه هم نه دي کړي د دې مال دی چې په دې ولګي نو زمونږ د دواړو جهانو پیدا ده او چې په دې ونه لګي مونږ د دې نه غواړو نو دا زمونږ د دواړو جهانو رسوایي ده. کال زمونږ پوره شه هیڅوک دا نشي ویلی چې دا غلاو شوه دا غلاو شوه د الله فضل او کرم او د الله لاک شکر چې تر اوسه پورې مونږ په حیا په پرده کې پاتې شو نه چا غلا وکړه نه چا مړی وکړو نه چا ډز وکړو نه چا بل څه وکړو هېڅ هم نه. خدای زمونږ مکمله ملګرتیا کوي او انشاءالله چې تر څو مونږ یو حالات به هم دقه شان برقراري چې یو باچا سره دې ګیري زما به تقریبا همزولي که نه نو لږ کشر به خو چې لکه ته سړي ته ودرېږې وایي 500,000 روپۍ راکړه او دا ستا په ځای مونږ ورکړي دي. خو بیا هم زمونږ یو درې ملګري داسې متاثره دي نو په دې مونږ زیات بد وایو او بعد شرم پې وایو چې تاسو له شرم کول پکار دي پر خپل ګریوان کې وګورئ د دې غریبانانو خلکو پیسې دا وینې زوي دي دا تاسو په کوم طریقه باندې خورئ. داسې د رکشو نه 100 روپۍ اخیستل دا یو قانوني جرم دی دا مونږ په روډ باندې ووایي روډ والا ته هم ووایي ډي سي ته هم ووایي کمیشنر ته هم ووایي خو نه پوهېږو چې دا کومه بلاره چې لکه تر اوسه پورې د دې نه چا دا تپوس نه کړو چې بهی تاسو دا 100 روپۍ د روډ د پاسه ولېږلی نیب ته وایو بهی دا وایټ کالر کرایمز دي هغه دا دي چې سړي سپینې جامې چولي ګرځي راګرځي او د بل جیب کې سترګې ورکړي چې بهی د دې نه به څه وخت لوټ را پرېوځي. نو مهرباني وکړئ لږ صبر وکړئ الیکشن به وشي کال پاتې دی که تاسو وګاټو نو بیا به جیبونو ته تیار یې وښی به کمیشنونه به هلی پولیس سره به هم نیمئ بل سره به هم نیمئ بل سره به هم نیمئ خو زمونږ په وخت کې د الله د رضا لپاره مونږ معاف کړئ په ارام هم پرېږدئ چې مونږ خپل کار کوو چې دا خلک زمونږ پرې خدمت باندې پوه شي چې بھائی دی څنګه کار کوي څنګه کار نه کوي نو مهرباني وکړئ دا بقایا کال خاموشۍ سره تیر کړئ ځان له ووټ پیدا کړئ خلکو سره نزدېکت پیدا کړئ د خلکو د جیبونو نه واوړئ نو هغې به دا ملک دا تنظیم ترقي وکړي دا تنظیم به خپل کارونه وکړي. ښه د یونین 1,00,000 روپۍ اوس هم د سره دي د صدر صاحب سره دا یې نیولي دي چې په هر څه باندې یې نیولي دي خو تر اوسه پورې نه ورکوي. دا کشان د دې موبایلو مارکیټ والا دا ینګ هلکان دي زړې خیرې کوي سترګو ته چې ګورې سړي ته پته لګي چې د دې نه ټرانسفارمر په نوم باندې د بجلی په نوم باندې لکه 2 زره نو بیا 12 زره 14 زره د یو هلک نه اخیستې شوي دي دا ډېر لوی ظلم دی ډېر لوی ظلم. اول زه دلته په شوی اډه هارون رشید دی په الجهاد سویټ کې سلمان یم د مهربان شاه کاکا بګرې کې کار کوم. اول ایسي صاحب راغی په موږ باندې چاپه وواله زما نه مطالبه د نرخنامې وکړله ما هغې ته وویل چې بهی نرخنامې د 2019 نه پس بګرې ته نه دي راغلی چونکې هغې کارډ ته واله کارډ زما نه هغې وړو پرون باچا کاکا راغی دکان ته زه بار ولاړم میراج سید باچا
دکان ته راغې دننه ما ته ویې ستا کارډ ما راوړو صدر صاحب پیسې ورکړي دي. ما ورته ویل بهي زما نه په کم زور تاسو زما نه پیسې اخلئ. زما خو صدر سته زه خپل مین صدر سره زما سیکرټري صاحب دی زه به هغې سره خپلې خبرې کوم. زه به ځان سره خپل مالک ملګري کوم که تاڼې ته وي که تحصیل ته لړ به شو موږ به خپل دغه مطالبه وکړو چې بهي تا زما نه پیسې د څه شي اخلئ. نو هغه ته ما خپل کارډ واپس ورکړو چې زه خپل کارډ نه لمه تر څو چې زما خپل مالک نه تپوس نه کوي خپل صدر سره خان پراز بابا سره نه میلاو شوی تر هغې زه پیسې نه ورکوم. نواب ایسي صاحب راغلی و زموږ نه د نرسنامې تپوس کوو چې موږ سره نرسنامه نه وه. بیا چې کوم دی زموږ نه کارونه وغوړلو زموږ نه کارونه ایسي صاحب وغوړلو کارونه درې د پراته وو. بیا میراسید باچا دی هغه راغی او موږ له کارونه راوړلو خو به یې موږ له به پیسې موږ ورکړي دي پیسې نو 500 روپۍ کارډ موږ له راکوی. نو زمونږ دوه کارډونه کارډ زما او یو مې رضوي و. نو هغه چې کوم دی نو ما له یو کارډ راکړو نو 500 روپۍ ورکړي زموږ دویم کارډ هم دی نو 500 نور راکړي 0 روپۍ هم ورکړلې موږ ته دوه کارډونه چې راوړلو.